فيه خطا آلتا متن توبه وقت يقع فيه الخطا کله کله واقع کیږي فيه بل نظر کې خطا واقع کیږي نو په احتیاج نو حاجت ضرورت پیدا کیږي لا قانون یا قانون ته یعصم عنه حفاظت پورا وشي عنه دغه خطاینا په فکر په فکر او په نظر کې کوم واقع کیږي قانون نه دا وهو المنطق هغه شاده منطق دا ګوره غرض ماتن په دې عبارت سره اثبات ځای وکړو څو مقدمات بیان کړل درې مقدمه یو علم تقسیم په تصور تصدیق دا بیا تصور تصدیق بدیهی نظری ته تقسیم کړل کنه دا درېمه مقدمه ده د طلب پر اثبات حاجت الى المنطق چالکا هر کله چې تصور تصدیق په دوه قسمه سره شو بدیهی نظری نظری چاتل کیږي ما توقف علی النظر چې نظر پر موقوف فکر سوچ پر موقوف کنه نو نظر او فکر چې دا کله کله خطا پکې واقع کیږي څنګه خطا واقع کیږي دا رنګ اته نظر چې دا وایي تا نظر کې دا چې عالم حادث ده د کافر په نظر کې دا چې عالم قدیم ده نو دغه یو نظر او فکر ده تام یو نظر او فکر ده کنه نو اوس په دغه دواړو خو یو خامخا خطا ده کنه ده خطا ولکه دواړه صحیح کو اجتماع نه خزانه لازمي کنه نو خامخا به یو خطا وي نو چې یو خطا وي یو صحیح وي نو دغه خطا او صحیح په چی شي باندې معلومیږي په قانون باندې معلومیږي کنه قانون چی شي ده منطق ده چې دا منطق صحیح ته صحیح صغرا او کبرا و چلای ته صحیح قیاس جوړ کې نو بیا بچدا هغه لحاظ شرایط د اشکال په کې ملبوس کې تب کلم نه خطا کیږي تب چاره کلم نه خطا کیږي نه هغه دا اثبات د حاجت چاته وکړه منطق ته چې منطق ته حاجت تا ضرورت تا ځکه په نظرونو کې په فکرونو کې خطای واقع کیږي او دا قانوني اوازنه ذریعہ دې دا چې په دې سره بچاو راځي قدرې مقدمات سره ثابت کړه نو سراشه وقد یقع واقع کیږي په دې چا کې بنا نظر او فکر کی خطا واقع کیږي دلته چې دا ماتن نشاره اعلان دي بدلیل چې دي بدلیل غرض شارع په دې عبارت سره اشاره د دې خبره ته چالک جواب د سوال دی اشاره د سوال دی قرباني کیږي چې تا خود دعوا وکولا څه دلیل قرباني نشتا دا ویل چې په نظر او په فکر کې خطا واقع کیږي نو دا خو صرف دعوا ده او دعوا بلا دلیل دا مقبول نه ده نه بنا پر دې باندې استاد دا دعوا بلا دلیل قبول نه ده زه جواب ورته وکړ په دلیل دا کومه دعوا مې چې کړې ده چې په نظر او فکر کې خطا واقع کیږي دا ثابت ده په دلیل په دلیل ا دلیل دا ده انا الفکر چې دا قضیان ته کله رسیږي لا نتیجه یو نتیجه ته رسیږي لکه حدوث د عالم شو وقت یې کله رسیږي لا نقیز دغه حدوث ته چا قدم د عالم شو نو په عادل فکرین یو دغه دوړو فکرینو کې به خطا وی حين ازن په دغه وخت کې لا محالتا خامخا په یو کې چي خطا بوي ولیک خطا نه رانشي دوړه سي شي لازم الاجتماع نقیزان لازم بشي شي اجتماع نقیزان خو باطل لکه نو دا خبرم باطل اسوا چې دوړه فکرین سي شي نو یو به صحیح یو به غلط نو چې یو صحیح ده بل غلط ده نو دې لا بده د چانه ولا بد فصل بد من قاعده كليه جو قاعده كليه ولی لو رعيت كثيره تغلي حاز وش د قاعده كليه لم يقال خطا في الفكر انه خطا بواقعنيش في فکر کې وهي قاعده كليه منطق ده نو فثبت الاحتياج الناس نو ثابت احتیاج ضرورت خلق الى المنطق منطق ده في العصمه په حفاظت عن الخطا دي خطانا في الفكر پچا کې فکر په نظر کې دا خبره ثابت کړه به ثلاث مقدمات الاولى دا خبره ثابت کړه په درې مقدمات باندې اثبات حاجت الى المنطق یو مقدمه اولاد ده چې علم چې د اما تصور او تصدیق یو دوی مقدمه ده ان كل منهما هر واحد دغه تصور او تصدیق نه اما يحصل بلا نظر یا بحث لیک بغیر نظر نه او يحصل بنظر یا بحث لیک په نظر سره درېمه مقدمه ده النظر قد يقع به الخطا کله په دې نظر کې خطا واقع کیږي نو په هذه المقدمات الثلاثه دغه درې مقدمات ثلاثه تفيد احتياج الناس دا مفید دي چې حاجت خلق پیدا کیږي په تحرز کې ان الخطا د چانه د خطا نه
و پھر بچا کی خطا واقع چی پہ پکر کے چاہتے محاجت پیدا کی الى قانون یا قانون کا وذالک والمنطق او قانون اغا قانون چدا المنطق دا وعلم من هذا تعریف المنطق دا جواب دی سوال دی سور بانی کی الکتا مصر وعدہ کرے ہوا جب مقدمہ کی دری شان ارتبائر موضوع بین تعریف دی منطق ارتبائر او اثبات حاجت الى المنطق موضوع دی امرات بیانہ کرے دا اثبات حاجت دی الى المنطق دی امرات ہوگا وہ تعریف خودی ہونے کی کہنا اور تا جواب کی چیزا تعریف عام یا بسارتان یا بزمنان دتا زمنان شوائی دا زمنان دی اثبات حاجت الى المنطق نا معلوم سنگا دارنگی حالانکہ فکر کی خطا واقع کی لابد د یو قانون یو آلینا چې په سبب د تغالی قانون سره معرفت د چا وشي د دې خطای وشي اسمت وشي د هغه علاو سره وګرځي لپاره د چا د خطای هغه نه د مګم چې د منطق څخه منطق هم دي لیکي کړه وآلة قانونیه تعص مراد ذهن الخطای نه د مکمل ضمن طریقې سره د چا نه معلوم اثبات حاجت الى المنطق فهاونا پا دی مقام کی علماء ما کا فهاونا پا دی مقام کی علماء معلوم شامران دو خبری من الامور الثلاثه غدری امورنا چه تعریف تو اثبات حاجت تو اول چیو موضوع التي اغدری امورنا وزعات المقدمه جواز کړي شه د مقدمه له بیان دي د لپاره بقي الكلام باقي پات کلام په الامر الثالث بدریم کې وهو اغدریم دا د تحقیق د دې خبره ان موضوع المنطق ماذا چې موضوع د المنطق څه شی ده اشاره له دې ته به اشاره وکړي ماته په دې قول سره و موضوعه سره به اشاره وکړي خیال دې دا قانون اوس راشه قانون په لغت کې چا ترکیب په اصطلاح کې چا ترکیب نو قانون په لفظ یونانی دا لفظ یونانی دا یا سوریانی دا موضوع په اصل دا وضع شوی په اصل وضع کې المستر الكتاب هغه خطکش دی کتاب ته خطکش دی کتاب پیژنې مستر الكتاب عادت سے پټ غونډه کې دي بابا خطکش کې مستر الكتاب دل کېږي او په اصطلاح کې قانون چا دل کېږي قاضیه کلیه دا یو قاعده قاضیه کلیه دا یو قاعده کلیه ده یا تعارف منها چې پیژندل کیږي منها دغه قاعده موجود دغه قاعده کلیه احکام د جزئیات د موجود دي یا تعارف پیژندل کیږي منها دغه چانه د قاعده کلیه چې پیژندل کیږي احکام د جزئیات د موجود د قاعده کلیه احکام د جزئیات د موجود د قاعده کلیه لکه دا قول نحات لکه کل فاعل مرفوع دا قاعده کلیه ده وین حکما علی حكم كلي دا یو حکم کلی دا یو قاعده کلیه دا کل فاعل مرفوع یعلم منه احوال الجزئیات الفاعل ادنا معلومی کی هغه احوالات او احکامات د جزئیات دغه فاعل تاسو اول دلته توضیح ته بیا په دې ځای کې قاعده کلیه څه شی ده قاعده کلیه سره هغه احکام د جزئیات د موضوع سره معلومی څه معلومی احکام جزئیات د موضوع معلومی څنګه معلومی دار كل فاعل مرفوع دا موضوع دي چې فاعلون دا كل فاعل مرفوع كل فاعلين كده فاعلين موضوع دا مرفوع ورته محمول دا دي فاعلين چې څومره جزئیات دي فاعلين چې څومره جزئیات دي څومره افراد دي دې احکامات معلومه کې دې قاعده کلیه نه او څنګه معلومه دارنګي معلومه چې تبر واخل یو جزئی د جزئیات د موضوع دغه قاعده کلیه نه یو فرد افراد د موضوع دغه قاعده کلیه نه قاعده کلیه موضوع څه ده دې یو جزئی یو فرد در واخل دا څه کا موضوع کا بچا کې په صغرا کې دې قربانه او محمول دې راواخلا محمول دې قاعده کلیه ورته محمول کا محمول دې محمول کا محمول دې قاعده کلیه چې دا مرفوع ده کنه نو دې سیوا ضرب زید دا موضوع دا یو فرد د افراد د چانه د فاعلن نه کنه هغه فاعلن چې موضوع د قاعده کلیه ده دا یو فرد دغه موضوع د قاعده کلیه دا براواخلی د سیوا زیدن ضرب زیدن دا موضوع کا د صغرا لپاره شی لپاره صغرا مرفوعا محمول د قاعده کلیه او محمول کا زید کی ضرب زید مرفوعا
دا صغرا نه ده مسغله چې مته دا دعوت رنه جوړه کړي نه چا جوړه دعوت جوړه کړي څنګه د سره وای چې تکله حکم د جزئي د موجود قاعده کلیه معلومه نه څه طریقه به وته 10 طریقه به وته یو فرد افراد د موجود قاعده کلیه براواخلې چې زائد ده دا براواخلې او دا محمول دي چا براواخلې د موضوع د قاعده کلیه محمول براواخلې دینه بس دعوه جوړه کی دسی وای زائد کی ضرب زائد مرفوع دا دعوه شو یو آسان شان صغرا به سره ولګي ولی زائد ضرب زائد کی مرفوع ده لانه فاعل ذکر مرفوع ده دا فاعل ده و دا قاعده کلیه ورته کبرا کا قاعده کلیه ورته چا کا قاعده کلیه چا کا لانه فاعل ده صغرا وكل فاعل مرفوع نو حاجه اصل شو ورته چا بدل دي بل اسکر فرق فزائد کی طرف زائد مرفوع يعني فاعل وكل فاعل مرفوع نو فزائد کی طرف زائد مرفوع هذا حکم د جزئي د دغه جزئیات د موجود قاعده کلیه په دې طریقې سره استعمال کولای چې دینه باول یو جزئي براواخلې او سره به محمول دي قاعده کلیه دینه په دعوا جوړه کې به آسان شان صغرا جوړه کې کلانو فاعلون لا کبرا به قاعده کلیه کې نتیجه به تا لاس ده هغه به حکم د چاوي دي يعني نتیجه به چي